بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګراني مینوالو، زم تاسو کو تاسو قربان لیک زمان امن ټي وي سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دا ټایم کې ډیسټریکټ نوشهره تحصیل په بي او علي شاه په سیمه کې ولاړ یم. تاسو زما بیک سایډ ته کده شي دا لیول اپ سکول له چونکه فدا استاد سره د مخکم په دې کې ملاقات شي او نن بیا راغلی خو نن داس یو ایشو ده چې هغه د علاقې د اکبرپور مضافات چې څومره دي ک غړۍ د کزخۍ د کېم دي ک کډوي د ک علي شاه دي او ک ترخه ده د ټولو د پاره چې نو دا یو ایشو چې کومه ده د ټولو د پاره د یو خیر خېګړې کار دی. مطلب مې د خبرې دا چې دلته کې دا کم چې دا یو ایشو چې تا کړی ده نو دا دی وی چې دلته د علاقې د ترنن تاریخ پر اول خو به خپل ځان یاد کو چې څومره زما ایج دی په دې کې موږ ګورو چې زمونږ د علاقې نه بهر چې څومره مشران راځي کاغه ایم ان ای د کیم پی ای دی هغه د علاقې نه بهر د نوخار سټ نه پات کیږي دلته زمونږ په علاقې باندې مشران کیږي نو عام زمونږ مشران دي موږ د پاره قابل احترام دي. خود د اکبرپور د سیمې د چکم نوجوانان راغون شوی دي د دې دا بنا چې زمونږ د خواهش ته چې زمونږ په علاقې کې زمونږ د علاقې نه یو منتخب یو نماینده کاغه ایم ان ای راځي کاغه ایم پی ای راځي نو زمونږ د علاقې نه دی پاس شي ولې چې دې سره به دا یو خواهش هم د چې موږ په ټولو عمر کې چې تک خپل یو مشر نه دی کتلې زموږ علاقې نه را لې خو دې سره سره دا و چې زموږ علاقې به ترقی هم کوي ور سره به ترقی کیږي کې به کم ترقیاتي کارونه راځي کاغه نو کاریان راځي کاغه نور داسې هلې ځلې دي هغه د علاقې ته ډېر په اسانتیا باندې دلته کې پرووایډ کیږي او ډېر په اسانتیا باندې مریته ملاوي نو قدرمن په خپل خبرو باندې ټایم نه ضایع کوم. زه تاسو سره د علاقې او د دې پروګرام کې کوم مرکز راغلي دي ای سره به خبرې ترې کوو دا غي نه برایلو نو موږ سره اوسئ. تاسو قدرمن دا ټایم کې نواب شاه به ولر د خبرې ترې وکاو چې د پروګرام حواله سره موږ کمنټس راکې نو نواب شاه به دا کوم پروګرام چې جوړ شوی دی د دې کې زه ګورم میوت نوجوانان راغون شوی دي نو په دې کې لبنه تاسو له کمنټس راکې د پروګرام حواله سره دا څه پروګرام جوړ شوی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رومنه استاد ډیره شکریا دا کوم چې تا مال موکره کا او الله دې تا خوشاله ساتي الله دې تاسو د چینل ترقی ورکي او موږ هم کوشش کوو ان شاء الله تاسو سره په دې چینل کې لکه مو وای ته د علاقې او روشن مستقبل ځکه هر ځای کې چې کم ځای کې لانجی ته ځان نسې غریبانه ولرسه هر ځای ته ځان نسې چرته حادثه وشي چرته غریب ته ضرورت هله ته ځان نسې نو ول تاسو ډیر شکریا دا کوم چې تاسو د علاقې د پاره دومره سوچ کوئ. دویم دا چې د مرګرو زو پرون انوایټ کوم خاص کر زه تیمور کمال صاحب شکریا ادا کوم او د دورانی صاحب شکریا ادا کوم چې دې زه انوایټ کوم چې دا مونږ زمونږ د علاقو تقریبا 45-46 سال زمو عمر دي زمو په علاقو باندې ټول عمر نوخار حکومت کړی دی دومره غټه علاقې ته وګور اکبرپور موږ سره دلته تقریبا 40-45 هزار روټ ته باقي زموږ سره د نږدې ترين کوډوي بانډا ترخه خوشمقام علي شاه داسې نور چارباغ زخیان شوي دا ټول موږ دې سره افیلیټډ موږ دې سره نږدې پرتی خو زموږ د علاقو سره پورې سم داسې مونږ را نه مې پی اس کو نه مې مناسې کو نه مو تحصیل ممبر سې کو بس د کلو دا دغه دی ایوندا نه اپوزیشن لیډر نو سې کو چې مو په تحصیل کې داسې اپوزیشن سوکراغ نو د دې مرګ ډیر زبردست سوچ ته ډیر زبردست تحریک ته چې زمون په دې علاقو باندې زمون د علاقو کس مشرشي ادارې پټي وي ډزنټ میټر دی کې ټول پټول ناسي پیپل پټي والدي ان پی والدي پی ټی آی والدي دا سنور پارټیان جماعت اسلامي جای او اف ولا ټول دي کې موجود دي هغه وای چې زمون په د علاقو دي حکومت هم زمون د علاقو ام پی ای ام ان ای کدا د علاقې مشر دراشي بالکل جی بالکل ځکه ما تاسو ته وی کنه تقریبا د 40-45 سال خو ما صحیح چې زمون په د علاقو باندې حکومت صرف او صرف د نوخار دي که نوخار کې کاکا صاحب د خټک دي او کار دي صرف د کړه د هم زمون سره دښمنان نه دي زمون مونږ اوسم قدر کو مخکم قدر کړی دی خو مونږ چې زمون د علاقو یو خپل ام پی ای ام ان یو خواهش دی کنه خواهش دی چې زمون د علاقو د راشم دغه پټو د راشي لکه هم دغه پیپل پارټي د ان پی د جماعت اسلامي د جی او اف ته هم دغه پټو خو زمون د علاقو یو خپل کس راشي چې زمون ترجمانیو کې زمون د علاقو ځکه زمون د علاقو اوس په ترجمانی شوی اقراض د پروت څومره او چې وګورینو مونږ د خلکو صرف او صرف کلاس 4 کې ساتلیو یعنی اکبرپور کې یا د نور علاقو کې ټیلنٹ د حد زیات دی علي شاه خوشمقام ترخه بانډا خو ایجوکیټډ خلک پکشتا ټیلنٹ پکې زیات دی خو بس هم په دغه شیزونو باندې صرف کلاس 4 باندې مونږ دوکه شو او لاړ شو په دغه تر باندې نو ان شاء الله دې ځل به مونږ زمونږ د نظریه د مرګرو د نظریه ده چې زمونږ د علاقو د خپل حلقه بندي شي او زمونږ د علاقې د کوم د دغه علاقو نه بیل شي. اوس بس اخري تاسو خو ماشاءالله ډېر خپل خبرو کې خو
په اخره کې زموږ کتونکي ګورو نو هغه ته یو ښکلی غونډه میسج د دې کوم چې ستاسو دا کوم منشور دی په دې حواله سره یو ښکلی غونډه میسج ورکړئ. زما د ټولو علاقو د ټولو پارټو ولته دا ریکوست دی، دا درخواست دی، یو التجا وته کوم چې مهرباني وکړئ تاسو دې کې د مرګرو سره متحد شئ. زم سره په هر طریقه ولاړې ما زه جانی مالی هر قسمه مدد سره د مرګرو سره ولاړې ما او ما وته ویلې مې دي یقین دی مې ورکړې دا چې په هر میدان کې به ان شاء الله زه تاسو سره ولاړې ما او د عوامو ته هم د خپل علاقو چې موږ دا نه وایو هر یو پارټي د هر پارټي د مشر راشي خو چې زموږ د علاقو مشر زموږ د علاقو شي د خوشه علاقو اکبرپورا بانډا خوشمقام ترخه ټیټاره بالو زخیجات شو داسې ګړی مومن شو جبه شو د خو زموږ طرف ته د علاقې پرتی د علي شاه ایون د علي شاه لکه ورکوټه کله د کان ناټالي ورکوټه کله د دینه د راشي خو چې زموږ د علاقو وینو د عوامو ته ریکوست کوم چې د خبره کې تاسو سره نشته تاسو موږ سره پدې کې ودرېږئ پدې کې نه موږ د نوخار خلکو سره نه جګړه ده نه سره جګړه کو نه دښمنی کو خو موږ وایو چې زموږ د علاقې دی خپل منتخب نماینده راشي او زموږ د علاقو له ترقی ورکی. ډیر مننه قدرمنو دا ټایم کې ما سره وکیل سی ولاړ د خبره ترې به سره کو هغه په دې پروګرام علي سره موږ سره خپل خیالات شریک او کمنټس سره راکړي. نو سرجی ټول نړمبه خو تاسو دا اقدام اپریشیټ کوم چې دا زه ګورم پی ټی آی ان پی مختلف پارټیانو فکر راغونډي شوی دي کنه ولې دا خبره دا یو پارټي نه ده نو په دې حق لبانه چې تاسو موږ خپل کمنټس راکړي را سره خیالات شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نوال خو تاسو مشکورې ما چې تاسو زمونږ د دیننی اجلاس چې کوم کورج دی هغه د پر رالي نو داسې دا د ډیر وخت نه زمونږ په خیال کې په سوچ کې مونږ په دې پروګرام باندې لکه مونږ مختلف قسم فورمونو کې مونږ आवाज اوچت کړی دی خو اوس الحمدلله زمونږ په عوامو کې شعور راغلی دی او ای په دې خبره باندې پوي دي چې دا زمونږ حلقه چې کوم دا بیلول پکار دی ځکه د نوخار داس یو خطه ده چې د کې چې کوم مین ټرایبز دي نو غدو دي یو خټک دی او یو یوسفزای ټرایب دی زمونږ چې کوم د بنیادی طور کوم حلقه ده پی کې 86 ورته ویل شي نو دا په نوخار کې په دواړو چې کوم ټرایبز دی په دې باندې مشتمل ده تقریبا په دې کې د دې موټروي زخیجات پټوار سرکل نه 1990 داسې تر مانکی پورې نو دې کې تقریبا داسې دی چې یو یوسفزای بیلټ هم په دې کې دی خټک بیلټ هم په دې کې دی منګه دا خبره محسوسو چې یاره منګه چې کوم حلقه ده نو هغه تقریبا زمونږ د خټکنامې سره نه جوړیږي ولې نه جوړیږي ځکه زمونږ د خټکنامې چې کوم دی خپل کې غم خادي نشته زمونږ جبه بدله ده تقریبا زمونږ روایت بدل دي ډېرې خبرې چې هغه داسې مشترکه نه دي نو د دین زیات د دې خبرې ضرورت منګه محسوس کو اوس موجوده وخت کې چیرې منګله د حلقه جدا کول پکار دي دویمه دا خبره ده چې څومره د دې حلقې حواله سره زه خبرو کوم څومره ترقیاتي کارونه منګ باندې لکه چې تقریبا د 30-40 سال نه خو زه وینم چې منګ باندې د خټک بیلټ چې کوم لیډرشپ ته د مسلط دي د کله د یو شکل کې کله د بل شکل کې نو زه دا ګورم چې زمونږ حلقه کې بیا زمونږ په بیلټ کې ډیر زیات محرومې دي د دغه وجه بنیادی وجه دا چې لیډرشپ زمونږ د هغه سایډ دی نو موږ دا ضرورت محسوس کړی دی چې زمونږ حلقه دی جدا کړی شي ځکه زمونږ چې کوم بیلټ دی زمونږ چې کوم په حلقه کې دی نو هغه د لپاره زمونږ حلقه بالکل ځان له جوړیږي ځکه چې ایس پر لا او ایس پر قانون چې کوم دی د حلقې د لپاره څه ریکوایرمنټس دي نو هغه زمونږ په لاندې سیمه د خټکنامې نه علاوه پوره کیږي نو موږ دی وخت کې الیکشن کمیشن ته حکومت پاکستان ته نگران سیټ اپ ته موږ د مطالبه کړو چې زمونږ د حلقه کوم پی کې 86 دا چې کوم د په دوه بیلټو کې او تقریبا په دریو تحصیلو باندې دا مشتمل ده نو دا د زمونږ زمینی حقایق زمونږ زبان زمونږ کلچر زمونږ غم خادي دا د مد نظر کې خو دي شي او دا زمونږ حلقه چې کوم دا اټ لیست دا د خټکنامې بیلټ نه دا جدا شي چې زمونږ د علاقې خپل لیډرشپ روچت شي زمونږ د علاقې خپل نمائندگان راشي
نو زمونږ د حلقې زمونږ د بیلټ چې کوم محرومې دي نو ان شاء الله دا به ختم شي. ډیره مننه مهرباني. دا نننی چې کوم پروګرام دی دلته راغوستلی شوی دی دا څو میاشتې مخکې هم د دې علاقې یو څو ځوانان چې کوم دی هغې رامخکې شو هغې یو خبره وکړه د دې علاقې د مفادو کې چې ولې نه زموږ د حلقه چې کومه ده نو دا ډیره زیاته خوره ده په داسې ځایونو کې ده چې لکه په ورځ کې ته هلته رسېدی هم نشي. نو پکار دا ده چې زموږ کوم دا علاقه ده داسې یو حلقه جوړه شي چې هغه پکې دا ټول کلي یو شان دغه وي. بل چې کوم د الیکشن کمیشن د رولز مطابق هغه نقشه وه هغه هم ټیک نه وه. نو په دې کې زموږ د ملګرو دلته میټینګونه وکړه بیا یې نقشې تیارې کړي بیا یې پکې یو ریډ پیټیشن تیار کړو چې هغه په اسلام آباد الیکشن کمیشن کې جمع کړی شو. نننی چې کوم اجلاس دی دا هم د دې حوالې سره دی چې څنګه به مونږ د دې علاقې دپاره څه د خیر څه د منډې تړې کارونه وکړو او ځان دپاره یو حلقه جوړه کړو چې پکې د دې کلو نه یو نماینده راپاسي او هغه پکې الیکشن وکړي او هغه مخکې لاړ شي او د دې علاقې خدمت وکړي. مونږ وګورو که نه نو د تېرو 40 کالو نه په دې حلقو باندې یو مخصوص خلک دي چې هغه پې لګیا دي حکومتونه کوي د لاندې چې کوم خلک دي هغې ته هېڅ قسمه موقع نه میلاویږي. زموږ دا کوشش هم دې دپاره دی چې د لاندې نه د عام ولس نه یو داسې ځوان یو داسې مشر راپاسي او هغه کامیاب کړي الله. نو زما په خیال چې کوم د دې علاقې چې څومره مسایل هم دي که د بجلۍ حوالې سره دي که د لارو کوڅو حوالې سره دي که د ګیس یا هر قسمه داسې مسله ده نو هغه مسله به دی ته د حل کولو دپاره دلته نه لرې لرې ځایونو ته تلو ضرورت نه وي. زما دا یقین دی چې هغې مسله به دلته هم په دې ځای باندې په دې کلي اکبرپوره کس پی ترخې به باندې وي مانکوټ پی یا د تارو دغه طرفونو وي نو زما او یو عام کس به وي. دا که موږ وګورو نو په دې تېرو وختونو په دې باندې خو یو مخصوص قوم دی یا یو مخصوصه طبقه ده چې هغه په دې سیټونو باندې مسلطه ده او بل چاته هیڅ قسم داسې لار نه ورکوي. زموږ دا کوشش هم د عامو خلکو د عام ولس دپاره چې د لاندې نه لیډرشپ راپاسي او د دې عام ولس خدمت وکړي. داسې ده ګورئ جي ما خو مخکې هم دا خبره کړې وه اوس هم دا کومه که زموږ د علاقې په څه قسمه مسله وي څه دغه وي نو موږ خو تر خپل حده پورې تر خپل وسه پورې منډې تړې کوو. خو د دې علاقې د خپلو خلکو له هم پکار دي چې د خپلو ناظمانو د خپلو مشرانو کوم چې د دې دپاره منډې تړې وي هغې په داسې قسمه عوامي او اجتماعي مسلو کې د دې خلکو ملاتړ وکړي. اصل کې داسې دی جي چې زمونږ څلوېښت کالو شول د دې خپلې حلقې چې دا زمونږ ډېره ګډه وه ده. لکه تاسو خپله نقشه هم کتلې ده او تاسو خپل هغه ایریا کتلې پیسیز هم کتلې دي هغه چې کوم دی نو زمونږ نه ډېر مختلف دي. دا مونږ چې چا سره کړي یو لکه مونږ د هغې خلکو خلاف نه یو دا نه چې لکه هغوی بد خلک دي هغوی هم ښه ټیک ټاک کارونه کړي دي په دې ځای باندې په دې علاقه باندې خو لکه زمونږ خپل هم یو حق دی مونږ خپل حق لپاره راوتي یو او انشاءالله امید مو د هغه ذاته دی چې کوم پیدا کړي یو دا حق به مونږ ته خدای حاصلوي انشاءالله دا به زمونږ مونږ ته ملاویږي دا حق چې د عوامو سپورټ مونږ سره وي انشاءالله. اصل کې داسې دی چې دا زمونږ چې کوم تحریک دی دا کوم مومنټ چې مونږ سٹارټ کړی دی دې کې مونږ د پارټي بازیانو هغه جنډې ښکته لړه کړي دي لکه پارټیانې مونږ دې کې مخې ته نه دي راوستي. هر یو انسان ته مونږ دا ویلي چې دي چې مونږ په دې شي کې خدای مونږ یو ځل کامیاب کړي او زموږ دا حلقه بدله شي نو بیا د هر چا خپله پارټي ده هر انسان به خپل پارټي نه الیکشن کوي نو چې کوم پارټي والا بیا پاس کېږي چې پیپلز پارټي پاس کېږي ANC پاس کېږي PTI پاس کېږي چې کوم هم پاس کېږي هغه به زموږ علاقې لپاره چې کوم دی نو فایده مند دی. چې کوم یو کینډیډیټ هم پاس شو که هغه د PTI انیویز چې د کومې پارټۍ هم وي هغه به هم زموږ د کلي وي یو حساب سره زموږ د خپل کور به وي زموږ د علاقې به وي هغه سره به چې کوم دی زموږ مرګ ژوندي هغه مونږ د شپې 2 بجې هم چې کوم دی د کوره روښکې شو چې راشه تعالی مونږ اور درکړی دا کار مونږ له وکړه. نو بس دا مسایل دي او دا چې کوم اوسنی حل کړو دي کې مونږ نشو تللی هغه سرونو ته او نه هغه مونږ له راضي او نه مونږ سره هغه مرګ ژوند د هغې شته نه د هغه یو زموږ زبان کې لکه تاسو وګورئ که نه خپل ځاني فرق زیات دی زموږ رښتې هغې سره نشته نور داسې ډېر څه چینجز دي چې هغه یو مونږ کې شته دي او نو به دا کوشش دی او امید لرو چې
دا به ان شاء الله الله حل کی سید جی چې اکبرپوري عوام او د علاقې عوام د ټولو مضافات چې کوم دي کنه یوازې مضافات نه بلکې دا زمونږ چې څومره حلقه ده دا ټول عوامو له پکار دي چې په دې تحریک کې مونږ سره حصہ واخلي مونږ سره شرکت وکړي مونږ سره هلې ځلې وکړي منډې تر ډي وایي ولې چې دا د هغې د بچو د فیوچر پلانینګ دی حساب سره راتلونکي مستقبل لپاره مونږ دا اقدام اوچت کړی دا یوازې ما خپل بچو لپاره نه دی اوچت کړی یا زمونږ کور کمیټي چې کومه جوړه ده هغې خپل بچو لپاره دا اقدام نه دی اوچت کړی خپل فایدې زمونږ دي کې نشته که ویم یو حساب سره که پالیټیشن دی خو مونږ کوال لري که نه هغه که زمونږ حلقه دا وي او که بله وي نو هغه د نصیب خبرې دي هار و جیت شته خو الیکشن یې به مونږ کوال لري نو که په خپله حلقه کې خدای مونږ کامیاب کړو ډېره بخي چې دا حلقه مونږ ته چینج شي او دا زمونږ د ماشومانو زمونږ د علاقې د ماشومانو د مستقبل سوچ لپاره مونږ راوتي نو ټولو ته پکار دي چې مونږ له په دې کې سات راکړي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو لومبي خو شکریا ادا کوم داسې حساب د دې حواله سره دا خو بدقسمتۍ نه زمونږ د حلقه چې دا یعنې تقریبا 40 سال نه مونږ چې د دې حلقې کوم روډ ګورو د انتهایی زیات چې کوم د مونږ خلکو دپاره د تشویش خبره دا ده چې د حلقې یو سر او د حلقې بل سر یعنی د ټولې ضلعې تقریبا تمامو صوبایي حلقو سره دا ټچ ده او بیا زموږ غریبو خلکو ته د هغه یو سر نه بل سر ته تلل دا انتهایی مشکل دی دې وجې نه موږ دا یو سیاسي جدوجهد شروع کړی دی چې الله پاک موږ په دې کې کامیاب کړو او دا حلقه په داسې طریقې سره تقسیم شوه چې زموږ خپل نماینده ته رسېدل آسان وي هغه سره خپل پیغام رسول وي هغه ته خپل دکتور رسول وي هغه ته د خپل علاقې یو ترقیاتي کار وي یا بل څه پیغام وي چې هغه مو خپل نماینده چې کوم دی نماینده ته په اسانه سره ورسوم په حواله سره خو چې زموږ د هر سړي خپل پارټي سره تعلق به وي هغه کې اختلاف زموږ نشته دی دا خو موږ د یو حلقې د پر आवाज وشتو چې زموږ حلقه دی په داسې طریقې سره جوړ کړی شي چې موږ یو بل سره علاقايي او د کلی او د رواج هغه سیستم هم زموږ برابر وي او دویمه خبردار چې موږ خپل نماینده ته ځان ورسو او اوس کم دی زموږ نماینده صاحب د حلقې په اخري سر باندې وي او ټول حلقه چې کم دی محروم وي لہذا زموږ درخواست هم دی ان شاء الله په دې کې زموږ د چا اختلاف نشته موږ ټول په دې باندې اتفاق او باقي د هر سړي بیا خپل پارټي دا څوک نماینده راشي څوک امیدوار راشي هغه ته بیا ووټ ورکوي او هغه لپاره به आवाज وي موږ صرف دې وخت سره د خپل د حلقې چې دا غونډه شي جی جی دغه مولانا صاحب راته چې زموږ راتلونکي مستقبل چې کوم دی کنه هغه ته به څومره فایده ورسي د دې خو بجې ډېر زیاته فایده غوښتو شي ځکه په دې حواله سره موږ وګورو زبخنه غواړم خټک صاحب زموږ ډېر محترم دی پرېس خټک صاحب وزیر اعلی صفات شو خو دې خو زموږ په دې اړه باندې هغه هیڅ یو داسې ترقیاتي کار چې هغه نه راتلونکي مستقبل کې نسل ته یو ښه میسج او ښه پیغام جوړ شي کله لاره پخه کړې او کله لختې پخه کړې ټول عمر په دې زموږ سیاست وکړي نو موږ دا وایو چې کم سے کم د دې علاقې نه خپل یو نماینده راشي دغه ډېر ښه اثرات وي او د خپل علاقې لپاره بس کار وکړي اوس بس اخري تاسو ټیم نه خرابوم مرګري تاسو هم نستي په اخر کې یو خپل غونډه میسج د خپل حلقې چې کوم تاسو عوام دي یا تر کومه چې زموږ د आवाज دي تر کومه چې زموږ د ویډیو سو ګوري په دې کې به د علاقې مې د علاقې نه بار به مې هغه ته څه میسج ورکوي چې په دې پروګرام کې تاسو راغی څنګه یو موټی شي مودريږي سره او کنه څه میسج ورکول غواړي زموږ خو چې دا میسج دی چې موږ خو دې وخت سره د پوره علاقې او د پوره حلقې سوال کوو او جدوجهد مداد داسې د یو ذات د پاره نه دی د یو جماعت د پاره نه دی یو پارټي د پاره نه دی دا د ټول علاقې سوال دی او الحمدلله اوس په خلکو کې دا یو سیاسي شعور پیدا شو چیرې موږ خپل دومره کلیو تقریبا 42-43 کلیو دا یو یونټي جوړیږي دی شو دی باندې چې کوم دی خپل کې زموږ یو بل سره روابط وي یو بل په غم درد کې شریکي بل چې کوم دی زموږ یو بل سره رسم او رواج زموږ کوم علاقايي او سیستم دی هغه برابر وي نو دینه میسج او پیغام دا ورکو چې داخله ان شاء الله موږ سره زموږ دی आवाज سره متفق دي او ان شاء الله مخبل جدوجهد هم کو کوشش کو نتیجه په الله باندې ده ان شاء الله قدرمنو څنګه چې تاسو پروګرام وکړو په دې کې ډېر ستر مشران زموږ یوت نوجوانان مرګري هم راغلي په دې کې خبره تر شوې هغه وی چې زموږ دا خواهش ته چې کله هر پارټي وي کاغه د پی ټی آی وي کاغه د پی کاغه د ان پی کله هر پارټي وي خو مشر د اکبر پورې نه زموږ منتخب کی
زمونږ د اکبرپور مشر د راشي چې هغه موږ په ډېر په اسانتیا باندې به موږ هغه سره ملاقاتونه کوو ډېر په اسانتیا باندې به هغه ته خپل مسلې د هغه په ټیبل باندې د هغه په دورشلې باندې بالته کې موږ ورزو یې بشو ورته نو د دې پروګرام مقصد صرف دا چې دلته نه چې کوم مشر راشي نو دوی به سره ډېر په اسانه باندې رابطه کوي او یقینا چې د اکبرپور لپاره دا یو غټ احساس خبره ده چې یو مشر راشي دا یو غټ لوی سټپ دی د اکبرپور لپاره د اکبرپور په تاریخ کې به دا ډومبی ځل وي زمونږ په یاداشت کې زمونږ په مخامخ باندې به دا ډومبی ځل وي چې دلته نه به د اکبرپور نه MNA راځي او د اکبرپور عوام به په خپلو کې اتفاق باندې د هرې پارټۍ نه چې وي هغه خپل مشر راولي نو الله دې وکړي چې دوی په خپل مقصد کې کامیاب شي او الله دې وکړي چې د اکبرپور د مشران چې کوم زمونږ دغه ټایم کې اواز اوري د اکبرپور یوت نوجوانان دي هغه ناظمان صاحبان دي هغه سیاسي چارواکي چې څوک هم دغه ټایم کې زمونږ د اواز اوري نو الله دې وکړي چې هغه دې هم په خپل مقصد کې کامیاب شي کم سړی هم د اکبرپور د سیمې لپاره د ترقیاتي کارونه کې د هلې ځلې کول غواړي او د ترقۍ لپاره کوشش کوي نو الله دې په خپل مقصد کې کامیاب کړي خپل منزل ته ورسوي قدرمنو پروګرام راغونډم په دې هیله باندې چې تاسو به د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او موږ ته به دعاګانې کوو موږ به همیشه تاسو ته دعاګانې کوو کوم ځای چې مو صحیح خاطر آباد او صحیح بریالي صحیح لوی الله په امان